بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فصل الأصحاب رضي الله عنهم. امام ابن قیم رحمه الله مخکې اول مفتی ذکر کړو چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی. اوس د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروسته چې کومو علماء فتوی ورکړي دا به ذکر کوي. نو اول په هغې کې صحابه رضی الله عنهم دي. بیا د صحابه مصنف رحمه الله دلته تقسیم کړي دي درې قسمه ته. یو قسم هغه صحابه دي چې هغه ثیرین دي، د هغې نه فتوی ډېرې نقل دي. دویم قسم هغه صحابه دي چې هغه متوسطین دي، درمیانه. او دریم قسم هغه صحابه دي چې هغې نه کمې فتوی نقل دي، هغې ته مقلین ویل کېږي. د درې قسمه صحابه دا مصنف رحمه الله په دې فصل کې ذکر کوي. فرمای ثم قام بالفتوى بعده برك الاسلام وعصابة الايمان. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نه وروستو په فتوا باندې قائم شو برك الاسلام، هغه سینه د اسلام، ارکان د اسلام، جماعت د ایمان، او عسكر د قرآن و عسكر القرآن، عسكر د قرآن، و جند الرحمن و د رحمان ذات لخکر. اولئک اصحابه صلی الله علیه وسلم. دغه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګري چې دا د اسلام ستنې دي، دا د ایمان جماعت دی، دا د قرآن کریم عسكر دی، دا د رحمان لخکر. الین الامة قلوبا، نرم دی د امت نه په اعتبار د زړونو سره، واعمقها علما، او جور دی د امت نه په اعتبار د علم سره، واقلها تکلفا، او کم دی د امت نه په اعتبار د تکلف سره. د صحابو زړونه چې هغه د اخلاص نه ډک او د احسان نه ډک. د صحابو علمونه دا جوور علمونه، متبحرین علما واغی. او د صحابو تکلفات نو دا ډیر کمو. طعام کې به تکلف کم و، په لباس کې به تکلف کم و، ډیر تکلفات به نه کول لکه نن سبا چې مونږ کوو. داسې هغې نه و. د هغې توجه صرف دین طرف ته وه، علم ته توجه وه، او د هغې سره غم هغه صرف د آخرت. واحسنها بیانا، او ډیر ښکلي په اعتبار د بیان سره. واصدقها ایمانا، او ډیر رښتونی په اعتبار د ایمان سره. ایمان د دې بالکل رښتونی ایمان، کومه وعده چې کړې وه هغې کې بالکل رښتونی و. صحابه چې دیو به وضاحت ډیر ښکلی کوو. صحابه ایمان ډیر مزیدار. امام ابن قیم رحمه الله د الفاظ د صفات دا د ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث نه راغست. واعمها نصیحتا، او د صحابو نصیحت د امت نه ډیر عام. صحابو چې کوم نصیحتونه کړي نو هغه ټول امت ته رسېدلي. د بل چا نصیحتونه داسې نه دي، د بل چا حدیث خبرې دومره نه دي نشر شوي لکه څرنګه چې د صحابو. دا عام په اعتبار د نصیحت سره. واقربها الى الله وسیلة، او نږدې دوی د دې امت نه الله سبحانه وتعالی ته په اعتبار د قربت سره. وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط. امام ابن قیم رحمه الله دا وس تقسیم کوي په دې صحابه کې. دا صحابه په مابین د مکثرینو کې مکثر چې زیاتې فتوی ورکوي، منها بعضې د دې نه داسې، ومقل، او په مقلینو کې چې هغې نه کمې فتوی نقل، ومتوسط، او په متوسطو کې چې هغې نه درمیانه فتوی نقل. دا درې قسمه. دا اجمال اوس مصنف رحمه الله
تفصیل کوي د درې قسمونو. المکثرون من الصحابه، د صحابهونه مکثرین چې هغه ډېرې فتوی ورکړي دي او هغه ترنه را نقل شوي دي. والذین حفظت عنهم الفتوى من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغې نه فتوی محفوظ شوي دي 139 نفسا، څه د پاسه 130 کسان، هغه کسانو چې د هغې نه ډېرې فتوی نقل شي. ما بین رجل و امرأة، ما بین د سړي او د ښځې. مقصد دا دی چې سړي او ښځې ټوټل چې راجمع کړي نو دغومره رسیږي چې 130 څه د پاسه کسانو. دې کې څه زنانه وي او څه سړي. وکان المکثرون منهم 7. مخکې خو مصنف رحمه الله دا خبره ذکر کړه چې هغه صحابه چې د هغې نه فتوی محفوظ شوي دي نو دا وی 130 څه د پاسه کسانو. وکان المکثرون منهم 7، او هغه صحابه چې د هغې نه ډېرې فتوی را نقل شوي دي، صحابه چې هغې نه ډېرې فتوی را نقل شوي: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. دا وکسان دا هغه صحابه دي چې د دیو نه ډېرې فتوی را نقل شوي دي او د دیو نه ډېرې فتوی محفوظ شوي. مصنف رحمه الله وقال أبو محمد بن حزم ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم صفر ضخم. امام ابن حزم رحمه الله فرمایي ان یجمع چې را جمع کړي من فتوى كل واحد، د فتوا د هر یو کس نه، منهم د صحابه نه، صفر ضخم یو لوی کتاب. مقصد دا دی چې د دغو دومره ډېرې فتوی وي چې د دې نه یو غټ کتاب جوړېږي. هر یو فتوی چې سړی را جمع کوي نو غټ کتاب ترې. قال وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في 20 كتابا. امام ابن حزم رحمه الله فرمائے وی ابو بکر صاحب د عبد الله بن عباس رضی الله عنه فتوی را جمع کړي په 10 کتابونو کې، دومره ډېرې فتوی. وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. امام ابن قیم رحمه الله فرمایي دا کوم ابو بکر چې ذکر شو مخکې وقد جمع ابو بکر دغه نو دا وی یو دغه امامانو د اسلام نه دی په علم او په حدیث، پوهه عالم محدث عالم دی. وی د ابن عباس رضی الله عنه فتوی 10 کتابونو کې راځي. دې ځای پورې هغه صحابه تذکره وشوه د کومو صحابو نه چې ډېرې فتوی را نقل شوي امت. دویم قسم المتوسطون في الفتيا منهم، درمیانه صحابه په فتوو کې. نو د دیو نه څه صحابه مصنف رحمه الله ذکر کوي او دای د ابن حزم رحمه الله د کتاب نه را نقل کړي. قال ابو محمد مراد ابن حزم رحمه الله والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا، او متوسطون درمیانه د دې صحابهونه په فتوو کې چې را نقل شوي د هغې هغه ابو بکر الصدیق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل. فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا. دا 14 کسان شو، وی ممکنه ده چې
د دیو د فتوونه، یعنی د دیو کې د هر یو کس د فتوونه یو وړوکی شانې ښه کتاب راجمع کړی شي. او دې سره سره ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حسين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان. دا هم دغه سره دي د مخکې کوم متوسطون صحابه دي. د دیونه هم فتوی را نقل شوي دي دا ما درمیانو کې. دې ځای پورې د درمیانه صحابه په اعتبار د فتوو سره تذکره وشي. دین وروسته اوس مصنف رحمه الله هغه صحابه تذکره کوي کوم صحابه چې مقلون دي، کم فتوی ترې را نقل شوي دي او دا ډېر صحابه دي. والباقون منهم مقلون في الفتيا، او باقي صحابه هغه کم دي په اعتبار د فتوو سره. مقصد دا چې د هغوی نه فتوی کمې نقل. لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان. نظر نقل کړی شوی د یو کس د دیونه مگر یو مسأله یا دو مسأله، وزيادة اليسيرة على ذلك، او زیادت په دې ډېر کم ده. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط. ممکن ده چې راجمع کړی شي د دې ټولو د فتوونه یو وړوکی شانې کتاب، یو جز کتاب د دې نه راجمع شي، ځکه چې دیونه فتوی ډېرې کمې نقل. بعد التقصي والبحث، وروسته د تفتیش تلاش نه. وهم او هغه صحابه هغه ویدا دي. مصنف رحمه الله د هغوی نومونه ذکر کړي: أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد والحسن والحسين ابن علي والنعمان بن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة وأسامة بن زيد وجعفر بن أبي طالب والبراء بن عازب وقرضة بن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمقداد بن الأسود وأبو السنابل والجارود والعبدي وليلى بنت قانف وأبو محذور وأبو شريح الكعبي وأبو برزة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شريك والحولاء بنت تويت وأسيد بن الحضير والضحاك بن قيس وحبيب بن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمان وثمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو الغادية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك بن خليفة المازني والحكم بن عمرو الغفاري ووابصة بن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر البرمكي وعوف بن مالك وعدي بن حاتم وعبد الله بن عوفاء وعبد الله بن سلام وعمرو بن عبسة وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وعائد بن عمرو وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي وعمي بن سعلة وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعاتكة بنت زيد بن عمرو وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة بن جندب وسهل بن سعد الساعدي وعمرو بن مقرن وسويد بن مقرن ومعاوية بن الحكم وسهلة بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة بن الأكوع وزيد بن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن سلمة وجويرية أم المؤمنين وحسان بن ثابت وحبيب بن عدي وقدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة الباهلي
ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن الوليد وضمرة بن فيض وطارق بن شهاب وظهير بن رافع ورافع بن خديج والسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبوه حكيم بن حزام وشرحبيل بن السمط وأم سلمة ودحية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن شماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة وبريدة بن الحسيب الأسلمي ورويفع بن ثابت وأبو حميد وأبو أسيد وفضالة بن عبيد وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر. قلت أبو محمد هو مسعود بن أوس الأنصاري نجاري بدري وزينب بنت أم سلمة وعتبة بن مسعود وبلال المؤذن وعروة بن الحارث وسياه بن روح أو روح بن سياه وأبو سعيد المعلى والعباس بن عبد المطلب وبشر بن أرطات وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري. فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیزه پوری مصنف رحمه الله د هغه صحابه نمونه ذکر کړه د کوم صحابهونه چې لږه فتوی نقل شوې دي. اوس وی فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري بأي طريق عد معهم أبو محمد. اصل کې د عبارت دا مصنف رحمه الله د امام ابن حزم رحمه الله دا کتاب نه را نقل کړی. نو دا وی چې دا هغه صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم دي چې د دیونه فتوی را نقل شوی. وما أدري وما تفتنشت بأي طريق عد معهم چې په کومه طریقې باندې شمارلي دي د دیو سره ابو محمد سیب الغامدیه و ماعزن. دا غامدیه او ماعز رضی الله عنهما دا دوانه د امام ابن حزم رحمه الله د دغه صحابه سره په ست طریقه باندې شمارلي دي. وې دا پته اوس ماته نشته ده. ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار. شاید چې د امام ابن حزم رحمه الله دا خیال کړی چې د دې دوانو را مخکې کېدل په جواز اقرار باندې په زنا بغیر د اجازه طلب کولو د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې باره کې دا د هغه د طرف نه فتوا شو په جواز اقرار. حاصل دا چې ماعز رضی الله عنه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله طهرني ما پاک کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې زه وسلا شو د الله نه بخنه غواړم او الله ته توبه وباسه. بیا راغی بیا وس تقریبا چې څلور کرته دا راغی. بیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فيما أطهرك فسكي دي پاکم او د سنه دي پاکم او تور من الزنا د زنا نه پاک. بیا نور تحقیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصنف رحمه الله وی دا معز رضی الله عنه چراغ او د اقرار وکړه. دا جواز د اقرار دا یو فتوا ده. کې دې چې امام ابن حزم رحمه الله په خیال کې دا راغلی چې ګنې دا جواز په فتوی د دې اقرار دا د خپل ځان نه فتوا ورکړی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه او اقرار وکړ. وې دې ته ابن حزم رحمه الله فتوا ورنه په دې وجه باندې دغه صحابه سره دې دغه دوا صحابه ذکر کوي او صحابیه او بل صحابي دي دا ذکر کوي غني وې د دې دوه نه خو فتوی نه دي نقل شي. وقد اقر عليهما په دې باندې اقرار برقرار پاتې کړی شوی په دغه اقرار باندې. نو فإن كان تخيل هذا كچرتا دي ابو محمد سيب دغه خیل راوستي دا خبره. نو فما ابعده من الخير دا به څومره بعيده ده خیل دا خص فتوى نه ده. او لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الاحكام
او یا شاید چې دا د دې دواړو نه په یو فتوا په یو حکم د احکامو کې دا په دغې باندې څه عبور بیا راغلی او کامیاب شوی وي په دې باندې کېدای شي چې وایي دې چېرته لیدلي د دې دواړو نه یوه فتوا وایي موږ ته پته نشته دی امام ابن حزم رحمه الله کېدای شي په یوه مسله کې د دې دواړو نه څه فتوا لیدلي وي را نقل کړي وي خو موږ ته د دې فتوې پته نشته دی حاصل د دې درس دا چې دویم نمبر کې مفتیان هغه صحابه وو اول نمبر کې نبی صلی الله علیه وسلم دویم نمبر کې صحابه بیا صحابه درې قسمه مصنف رحم الله ذکر کړه یو قسم هغه صحابه وو چې هغه نه ډېرې فتوی نقل دویم قسم هغه صحابه چې هغه نه درمیانه فتوی نقل او دریم قسم هغه صحابه چې هغه نه کمی فتوی نقل او مصنف رحم الله دا هغه نمونه هم ذکر اخر کې به دا خبره وکړه چې غامدیه او ماعز رضی الله عنهما د دې دوه نه خو فتوی نه دي نقل شوی نو امام ابن حزم رحم الله څنګه دا په مقلینو کې شمارلی نو مصنف رحم الله د دې دوه جواب وکړه یو جواب دا چې کې دې شي دا امام ابن حزم رحم الله خیال ته دا خبر راغلی چې د ماعز رضی الله عنه د غامدیه د دوه اقرار کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د خپل زنا او دا اقرار دا هم یو جواز دی ځان د پاره دا جایز ګڼل او دا اقرار نبی علیه السلام نه طلب د اجازه نه کړې بس دا سر خپل نو دا یو فتوا ده کې دې شي ابن حزم رحم الله خیال ته دا راغلی چې دا یو فتوا ده او یادا چې کې دې شي ابن حزم رحم الله ترنه چیرته داسې فتوا لیدلی په یو حکم کې د احکامونه نو په دې وجه نو موږ ته علم نشته دی واغې ته کې دې شي د معلومات شي